طرفه قربانی زه کول غواړم. چارور وفات شوی دی، مور وفات شوی ده، تره وفات شوی دی او دی وایي چې یاره زه د هغو د طرفه قرباني کول غواړم. نو آیا دا قرباني کولی شي که نه شي کول؟ ټیک شو، په مسله پوه شوې. یو سړی وفات شوی دی، زنانه وفات شوي ده، هر څوک چې دی او دی وایي چې زه د هغه د طرفه قرباني کول غواړم، یو حصه کول غواړم. نو آیا زه حصه کولی شم که نه؟ یا روغ څاروي ولا قرباني کولی شم که نه؟ بالکل کولی شي، لیکن دوه خبرې به وي. اول نمبر خبره، دې مړي دا کم چې وفات شوی دی وصیت کړی دی، او دویمه خبره دا چې وصیت یې نه دی کړی. په دې خبره پوه شوې دونه؟ دې مړي وصیت کړی دی یا نه دی کړی؟ که دې مړي وصیت نه دی کړی چې زما د طرفه به تاسو قرباني کوئ، یاره پلار وفات کېدو او بچو ته هیڅ وصیت نه دی کړی چې بھائی زما د طرفه به تاسو قرباني کوئ او ښه پیسې میسې جایداد میداد یې پرېښې، ټیک شو. نو په دې صورت کې که دې بچو وله قرباني وکړه، که دې بچو وله قرباني وکړه، نو دا ټول امت ته هم د دې ثواب لیږلی شي، د هغو په روح باندې ټول امت ته. او که صرف یو خاص خپلو خپلوانو ته یې کوي نو هم کولی شي، او هغه یو خاص ته خو یې کولی شي، یعنې ډېر پکې مسلمانان پکې شریک کولی شي په ثواب. او دویم نمبر دا دی چې دې سړي وصیت کړی دی چې بھائی زما د طرفه به تاسو قرباني کوئ، یو حصه به زما د طرفه قرباني کوئ، او بچو یې د ده د طرفه قرباني کوله، نو دا سړی به صرف او صرف به د دغه سړي دپاره نیت کوي، ټول مسلمانانو پکې نه شاملوي، ځکه چې دا د هغه د طرفه ده صرف. په دې کې به د نورو حصه نشته په ثواب کې. الله دې عمل کول توفیق